د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا تاسو جنت ته نشه داخلي دي تر دې چې تاسو ایمان وروړي ولا تؤمنوا حتى تحابوا او تاسو کامل مسلمانان نشه جوړ دي تر دې چې تاسو خپل منځ کې محبت شروع کړئ او بیا فرمایي چې آیا تاسو داسې عمل او نخم چې تاسو هغه عمل شروع کې خپل منځ کې محبت سیوا شي خپل منځ کې محبت پیدا شي خپل منځ کې بایچاری پیدا شي ورورولي پیدا شي نبی علیہ السلام فرمایي افشوا السلام بینکم تاسو خپل منځ کې سلام عام کې یو بل باندې سلام اچوي نبی علیہ السلام فرمائی چې په آخر زمانه کې بس سلام خلق صرف په آشنا خلکو باندې اچي په ناشنا خلکو باندې بس سلام څوک نه اچي دا د قیامت علامه ده او زمونږ په زمانه کې داسې ده چې کله په لار باندې ناشنا کس رواني مونږ په هغه سلام نه اچو ګورو مرته نه او چې کله آشنا کس رواني نو مونږ په هغه باندې سلام اچو او په ناشنا کس باندې سلام نه اچو بل زمونږ د ټول لوی کمزوري دا ده چې یو سړی سلام وام چی السلام علیکم ورحمت الله نه چې کوم دیم کس دی هغه ورته په جواب کوي خدای دې وبخه یا ورته هغه وی خیر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 15 حقونه دي حق المسلم على المسلم 5 د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 15 حقونه دي یو بل حدیث کې راځي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 6 حق دي لومبي حق سره رد السلام د سلام جواب ورکول تاسو ما وسوي چې موږ معاشره کې په خلکو باندې سلام واچو هغه موږ ته جواب کوي خیر علي یا جواب کوي خدای دې وبخه حالانکه د سلام جواب ورکول دا په مسلمان باندې اوس واجب شو کدی د سلام جواب نه ورکې دی په دې باندې ګناګاریږي او موږ د سلام جواب په خیر علي سره ورکو خدای دې وبخه دا زموږ د خلکو د اسلام نه لريواله دي موږ په نوم مسلمانان یو د اسلام چې کوم اصول او د اسلام چې کوم قواعد دي پاګه باندې موږ عمل نکو رد السلام د سلام جواب ورکول دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی وعیادت المریض د مریض عیادت کول دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی زمون په محله کې زمون په گاوند کې زمون په رشتہ دارو کې سړی نه جوړي اسپیټال ته لاړ شي الته کې مړوم شي مونږ ته پته نه لګي چې دا سړی بیمار څنګه شو اسپیټال ته کله تللی دی چا بوتلی دی او دا مړ څنګه شو مونږ ته پته نه لګي وعیادت المریض د مریض عیادت کول دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی واتباع الجنائز یو مسلمان وفات شو دا هغه جنازه کول دا د دې مړی په جمدو باندې حق دی چې دا جمدې به د دې مړی جنازه کوي وتشمیت العاطس او چې کله یو سړی انترشي وکي دا هغه جواب هغه وی الحمدلله تبوت يرحمك الله هغه بیا وی يهديكم الله ويصلح بالكم دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو یو مسلمان مشوره وغواړي نه هغه بهترین مشوره ورکول دا پتا باندې لازم دي دا پتا باندې حق دی دا شپږم نمبر په یو حدیث کې 15 راغلي دي په بل حدیث کې شپږ راغلي دي رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز وتشمید العاطس او کله چې تعالی یو سړی دعوت درکې بای زما واده راضی با یا ما خیرات کړی راضی با تعالی یو سړی دعوت درکو داغي قبول پتا باندې لازم دي هغه ته حاضری کول پتا باندې لازم دي د سره شپږ شو
نو د سلام جواب ورکول دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمایي و چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات وکي یو بل سره مصافحه وکي د دې د جدا کېدو نه مخکې الله پاک د دې دواړو مغفرت کړي. د سلام او د مصافحه دومره فضیلت دی. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سلام بغیر د مصافحه نه نامکمل دی یا مصافحه بغیر د سلام نه نامکمل ده. سلام دی واچو مصافحه دی اونکړه بغیر د عذر نه نو ستا سلام نامکمل دی. یا دا مصافحه وکړه خو سلام دی وانه شو نو ستا مصافحه نامکمل ده. شمائل کبرا کی روایات تی په دی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات وکي الله سره ملاو کی د الله پاک تعریف وکي د یو بل تپوس پوښتنه وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په الله تعالی باندې دا حق دی چې دې کسانو دعاګانې ووري او بیا قبول کړي او الله پاک د دې د جدا کېدو نه مخکې د دې دواړو مغفرت وکړي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاو شي یو بل باندې سلام واچي یو سلام واچي بل جواب ورکي په دې باندې الله پاک او یا رحمتونو نازل کی نو په دې کې 69 رحمتونه په هغه کس باندې نازلېږي چې هغه سلام کې پهل کړي یعنی سلام یې چولی او دا یو رحمت په هغه باندې نازلېږي چې هغه جواب ورکړي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دوه مسلمانان آپس کې ملو شي یو سلام واچي بل جواب ورکړي نو په دې دواړو باندې الله پاک سل رحمتونه نازل کی 99 رحمتونه د هغه چا د پاره چې هغه په سلام کې پهل کړی دی او یو رحمت د هغه چا د پاره چې هغه سلام جواب ورکړی دی. د سلام دومره لوی فضیلت دی.